السلام علیکم ملګرو. توشاخانه کیس کې عمران خان ته د اسلام آباد های کورټ نه یو ډیر غټ ریلیف ملاو شو. جی توشاخانه کیس کې لاهور های کورټ عمران خان ته دوباره یو چانس ورکو، یو موقع ورکا چې تخپل گوايان دوباره پیش کول شي په دغه کیس کې. په دې کیس کې چې څومره هم حقیقت ته، په دې کیس کې څومره هم نوی اپډیټ راغلي دي او په دې ویډیو کې تاسو سره ز په ساده الفاظو کې ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو د اسلام آباد چې څومره هم وکیلان دي، د سپریم کورټ چې څومره هم وکیلان دي، د های کورټ چې څومره هم وکیلان دي، هغه د عمران خان په سره ډیر زیات غیرت کړی دی او عمران خان سره په دې کیسونو کې وکیلانو ډیر زیات منډه تړه وخلې ده. تاسو له دې معلومه ده هم چې عمران خان اعلان هم کړی دی چې راتلونکي الیکشن کې به زه خامخا وکیلانو ته ټیکټونه ورکوم، ځکه وکیلان چې کوم دي د قانون نه خبر دي، د ملک رولز اینڈ ریګولیشن نه خبر دي. نو راتلونکي که چېرې د ما په پارټۍ باندې سخت حالات راځي نو دغه وکیلان خپل ډیفنس په خپل باندې کولی شي. نو وکیلان عمران خان سره د پیښور هم ډیر زیات ملګري شوي دي، لاهور او اسلام آباد نه هم ډیر زیات ګڼ تعداد کې وکیلان په پی ټی آی پارټۍ کې شامل شوي دي. اوس پر راشو چې دغه کیس حواله سره چې کوم نوی اپډیټ راغلی دی په هغې باندې به خبرو کو. بل پرویز خټک صاحب چې کوم دی هم د خپل پارټۍ باقاعده چې کوم د روان الیکشن د لپاره کمپاین دغه شروع کړی دی، په هغې باندې به هم په ویډیو کې لږ ډېر ډسکشن کوو. ټول نه پهله عمران خان ته د لاهور های کورټ نه غټ ریلیف ملو شوی دی. توشاخانه کیس کې عمران خان ته سټې آرډر ملو شوی دی. عمران خان ته ویل شوی دی چې ته دوباره گوايان پیش کولی شي، یو لیست د گوايانو جمع کا چې کم گوايان تاسو سره په دغه توشاخانه کیس کې تاسو سره څومره هم گوايان دي، ستا په ډیفنس کې څومره هم خلک دي، دغه یو لیست جمع کا او ته خپل گوايان دوباره پیش کولی شي. چونکه دا کیس چې کوم ځای کوم ټرایل عدالتونو هغې نه شروع شوی نو دا کیس دوباره ټرایل عدالتونو ته هم تللی دی. ټرایل عدالتونو کې به عمران خان دوباره خپل گوايان په دغه کیس کې پیش کوي. څومره هم گوايان دي په توشاخانه کیس کې هغې له اجازت ملو شو چې عمران خان دوباره دغه گوايان که یو ګواه ته سکیپ شوی هم وي نو اوس ول یو بله موقع ملو شوه. په دې موقع کې عمران خان دوباره دا کیس د سره لړاولی هم شي او د سره دې له یو نوی رخ هم ورکولی شي. نو دا نوی اپډیټ د توشاخانه کیس حوالې سره راغلی. سپریم کورټ هم د دې کیس حوالې سره فیصله به هله کوي چې پهلې های کورټ فیصله وکړي. های کورټ کې که چېرې تاسو له مخکې ویډیو کې هم ما ویلي که د دې کیس فیصله د عمران خان خلاف راغی نو عمران خان دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کولی هم شي. خو چونکې سپریم کورټ دی کیس کې فلحال لا ځکه انټرپشن نه کوي چې دا کیس لاهور های کورټ سره دی. لاهور های کورټ نه اسلام آباد های کورټ، اسلام آباد های کورټ پر دې کیس فیصله کوي نو هغې نه پس بیا سپریم کورټ د دې کیس فیصله کولی شي. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ نه مخکې د دې کیس فیصله نشي کولی. تر اوسه پورې دا اپډیټ. بل براشوز د پرویز خټک حوالې سره پرویز خټک د خپل پارټۍ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان د روان الیکشن لپاره کمپاین شروع کړی دی. مختلف ځایونو کې جلسې هم روان دي. روان الیکشن لپاره مکمل تیاری د پرویز خټک د طرفې ذوق و شوق سره خبر پور طریقې سره پرویز خټک خپل تیاری د روان الیکشن لپاره شروع کړې ده. الیکشن چې هر کله د هغې لا هېڅ کمپلیټ علم نشته، ځکه نګران وزیر اعلی چې کوم دی، نګران وزیر اعظم چې کوم دی او په 12 اګست باندې به ملک نګران وزیر اعظم ته حواله کیږي او ویل کیږي داسې چې روان الیکشن چې کوم دی هغه به د نوې مردم شمارۍ مطابق کیږي. که چېرې نوې مردم شمارۍ کیږي نو مردم شمارۍ له ځان له څلور میاشتې لګي نو بیا به الیکشن هم لیټ کیږي او که نه الیکشن د 2017 مردم شمارۍ مطابق کیږي نو بیا به الیکشن په خپل وخت باندې وي. تر اوسه پورې دا اپډیټ ما به تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.